Rahim, dear student, from second year biology, today we are going to explain kidney disorders. Nan chikum topic ti that is yet important ti auzong the lives are related the kidney disorders to no disorder ho kharabe to yo bimare to disorder se matlab de kharabi ya matlab de bimari لکه یو خبره داسې یو کار داسې چې هغه په ترتیب کې او د هغه ترتیب ګډوډ شي نو دې ته موږ څه وایو ډس آرډر چې د یو کار په آرډر کې تبدیلي راشي دې ته موږ څه وایو ډس آرډر ډس آرډر څه بیماري که نه خرابي اوس موږ ډسکس کوو چې کډني ډس آرډر اټ از آلسو کالډ رینل ډس آرډر ځکه چې په لیټن کې رینل ګردې ته وایي یا دې ته موږ وایو UTIS urinary tract infections है urinary tract infection یعنی هغه ناله چې پای کې یورین جوړیږي نو ګرده شوه د ګردې سره ریلیټډ چې کوم پارټس دي مثانه شوه یوریترا شوه په دې کې چې کوم انفیکشن راشي نو ته وایي UTIs یا ورته urinary tract infections نو پای کې یو د فایلونیفرایټس چې دې ته موږ څه وایو کډني انفیکشن څه ته وایي سټوډنټ kidney infection دا scientific term دی pyelonephritis cystitis دا ستوي سټون دا وی bladder infection ستوي bladder ستوي مثانه ته چې کله infection سمي بیماری سمسله په مثانه کې پیدا شنه ته بیا سوي cystitis دا ټسټس چې په ګرازو دا inflammation ته دا ستوي انفلیمیشن څه ته درد تکلیف مسلې ته وي او بل دی یوریترایټس چې کله پس کې انفیکشن راشي په یوریترا کې د ایک چې کومه نالۍ پای کې کله انفیکشن راشي نو ته بیا سوي یوریترایټس و سټوډنټ موږ دا ډسکس کوو اګه بیماری دا خو د ژوند ایسي بیماری خو هغه راتلی شي اوس دلته دا کومه بیماری ده نو دا د ګردو سره تعلق ساتي په دې کې ګردې خرابېږي ډیمیج کېږي کار پرېږدي نو موږ به داسې ډسکس کوو چې یاره د ګردې دا کم انفیکشن دی دا د څه وجې نه کېږي یاره دې کم کم قسمونه دي نو په دې کې موږ ډسکس کوو کډني سټون اولنۍ خبره بس یې لکه چې په ګرده کې کاڼې څنګه جوړېږي دویمه بیا موږ ډسکس کوو رینل فیلیر چې ګرده څنګه فیل کېږي لکه تاسو چې فیل کېدو څه مطلب دی داسې پیپر ورکوي ایګزام ورکوي د فیل کېدو دا مطلب دی چې کله ګرده هغه کار پرېږدي فلټریشن نشي کولی موږ وایي ګرده فیل شوې ده ګرده شته خو کار یې نشته هغې ته بیا موږ څه وایو رینل فیلیر نو کډني سټون به ډسکس کوو بیا به سره رینل فیلیر ډسکس کوو خو په دې دواړو ډس آرډر کې به موږ داسې وایو چې یاره دا مسله د څه نه کاز کېږي د ده وجوهات څه دي د کډني چې کوم ډس آرډر دي د هغه کازز څه دي وجوهات څه دي بیا موږ وایو چې د دې علامات څه دي لکه چاته د ګردې څه مسله څه تکلیف وي نو د هغه علامات به څه وي هغې ته موږ وایو ساین اینډ سمټمز هغه به ورته لیکو چې دا مسله وي صحیح ده دلته پکې ډسکس کوو دریم به بیا موږ داسې ډسکس کوو چې یاره د ګردې مسله ده د دې دپاره به څه ټیسټ کوي څنګه به معلوموي د دې لپاره موږ مختلف ټیسټونه دله هم کوو بغیر د پیسو نه صحیح د پیسې خو تاسو هم نه ورکوئ ظالمانو کله به د MRI کوو کله د CT سکین کوو کله د یورین ټیسټ کوو کله د بلډ ټیسټ کوو داسې په هغه کې د نه بعد به موږ بیا ډسکس کوو ټریټمنټ چې د دې ګردې کوم ډس آرډر دي د علاج به څه او د نه بعد به بیا موږ کوو پریکاشن دا مطلب دی چې حفاظتي اقدامات څه کول پکار دي خبره ته خیال دی نو دا پوینټونه ځان سره نوٹ کا اوس موږ راځو چې کډني سټون یا دې ته وایي رینل کیلکولس څه ورته وایي لکه چې دا په دې کې کچ کچ منرل راغلي هغه جمع شي نو دې ته بیا موږ څه رینل کیلکولس دویم کنډیشن دی رینل فیلیر دا دواړه د ګردې ډس آرډر دي زه چې دا اولنی ډسکس کوم کډني سټون د ګردې کاڼي په ګرده کې کاڼي څنګه جوړېږي لکه تاسو خولې ته یو کاڼی ور واچوئ هغه به ځي ګرده کې نښلي دا څنګه جوړ شي دا کاڼی تاسو چې ته سوچ کړی دی
دا کانې داسې جوړیږي چې کم زمونږ خوراک وي پای کې منرلز وي. صحیح رقا منرلز څه ته نمکیات یا سالټس هغه راځي او په مزه لکه څنګه چې د سیمټو چې موږ لږ بور واچو هغه کانې کېږي که نه، نو دغه شانتې د منرل راشي او یو منرل د بل سره نښلي. چې کله ونښلي نو دا یو هارډ یو سخت شکل اختیار کړي، نو ته موږ سوچ چې کاڼې دې جوړ شو، د کاڼې هغه شکل ته جوړ شو. نو کډنی سټون دې ته موږ څه وایو چې دا څه دي؟ کرسټلاین hard minerals which are aggregated together. هغه کرسټلاین هارد منرل چې هغه یو ځای جمع شوي او یو سالډ فارم اختیار کړي، نو ته موږ څه وایو؟ سټون. کازز د کډنی سټون د څه نه جوړیږي؟ نو دې کې مختلف بیکټیریا انوالو دي انفیکشن. نو پای کې بیکټیریا انفیکشن دا دی چې ایکولای، سټیفایلوکوکس، انټیروکوکسای او پروټیس میرابلس دغه بیکټیریا چې دا انفیکشن کاز کوي، ډیزیز کاز کوي. د دې د وجې نه ګرده کې کاڼي هغه جوړېدی شي، ګرده خپل کار پرېښودی شي. کډنی سټون دا قسمونه دي: کیلشیم اکزلیټ، کیلشیم فاسفیټ. د دې پی مطلب دی فاسفیټ. د کیلشیم اکزلیټ او کیلشیم فاسفیټ دا په لیفي ویجیټیبلز کې، په سبزیانو کې، او د ټولو زیات د اکزلیټ په څه کې سټون دا په ټومیټو کې، په څه کې؟ ټماټر چې څه ته وایي؟ لایکوپرسیکم. څه ته وایي؟ لایکوپرسیکم. په ساینس کې ورته څه وایي؟ لایکوپرسیکم اسکولنټم. په ټماټرو د ټماټرو چې کوم آوټر کوري چلکه چې څه ته وایي هغه ډېره سخت دی. اوس یو سړی دی زمیندار دی بل سره دی چې په سهار راپاسي هم ټماټر، غرمه هم ټماټر، ماسپښین هم ټماټر، مازدیګر هم ټماټر، د شپې هم ټماټر، د ماښام هم ټماټر، بس تش ټماټر خان دی. نو دا ټماټر دغه په باډي کې به مسلې کریټ کوي، اکزلیټ دا کمپاوند به پکې جوړیږي. ها دویم داسې دی یوریک ایسډ. یوریک ایسډ څه ته وایي؟ هغه خلک چې هغه غوښه ډېره زیاته خوري، اینی ټایم سحر کې غوښه، 10 بجو ټایم کې غوښه، په غرمه کې غوښه، ماسپښین کې غوښه، ماښام ماسخوتن اینی ټایم په غوښه کې سر ورکړی دی، شخوند پې وهي. نو دا موږ ته پته ده چې په میټ کې سي پروټین پکې ډېر زیات په غوښه کې. هغه پروټین چې کله بریک ډاون کېږي نو هغې نه مختلف کمپاوند جوړیږي. یو کمپاوند پکې سره یوریک ایسډ، دا په دې جوړونو کې یا په بدن کې سیوا شي نو دا بیا کډنی سټون جوړوي. بل دی سیسټین. سیسټین څه شي؟ دا یو امینو ایسډ دی زموږ باډي جوړي، او دا سیسټین دا یو جینیټک ډس آرډر دی. ځینې خلکو کې دا سي چې دا سیسټین دا باډي نه ریلیز کېږي او په ګرده کې جمع کېږي. بل دی سټرومایډ. سټرومایډ څه ته وایي؟ انفیکشیس سټون. یعنی زیاتر ځینې بیکټیریا داسې دي چې هغه کله انفیکشن کاز کوي نو هغه ایمونیا یا پاسپیټ وغیرہ د دې فارمیشن کوي. دا ایمونیا پاسپورس چې کوم دی دا ګرده کې لاړ شي او هلته کاڼې جوړ کړي. نو ته موږ څه وایو؟ سټروایډ یا ورته انفیکشیس سټون. دا تقریبا 15 نه 20% پورې د دې انفیکشن سټون د بیکټیریا د جراثیمو د وجې نه کاز کېږي. بیا موږ وایو هایپر کیلسیمیا. چې کله د انسان په جسم کې د کیلشیم لیول سیوا شي، هایپر کیلسیمیا څه ته وایي؟ های لیول آف کیلشیم. دا به کله سیوا کېږي؟ هغه خلک چې هغه اینی ټایم ملکس کې ملک په ډېر زیات یوز کوي، بس اینی ټایم بس په فیډر یې خوله ایښو دي. خبره ترې خیال دی؟ په فیډر یې خوله ایښو دي او پی ځان ته راکاږي. نو دا موږ ته پته ده چې په پیو کې کیلشیم ډېر زیات یا د ځان نه کټۍ جوړ کړي. لکه پی ښه شی دی، یو بیلنس ډایټ دی، خو دا مطلب هم نه دی چې 24 اور ته ورته پروت دی. نو بیا خو مسله کریټ کوي، بیا ورته ځان ټینګ کا. هایپر اکزیلوریا چې کله اکزلیټ ډېر زیات سیوا شي نو هغه به کله سیوا کېږي چې کله مونږ پالک، ساګ ماګ یا ټماټر دا سیزونه ډېر زیات یوز کوو نو بیا به هایپر اکزیلوریا کنډیشن کاز کېږي. او بل دی هایپر یوریسیما. هایپر یوریسیما چې کله په باډي کې یوریک ایسډ لیول سیوا شو، دا حالت سیوا کېږي چې کم خلک ډېر زیات غوښه یوز کوي او د دې د وجې نه بیماري هم کاز کېږي چې ته موږ څه وایي؟ ګاوټ. څه ته وایي لکه ګاوټ؟ ګاوټ څه ته وایي؟ کنګ ډیزیز، د بادشاهانو بیماري. لکه پخوا چې به کوم حکیمانو، کوم بادشاهانو لکه د سوات نواب، د دیر نواب، داسې نور که نه نوابان، هغوی به اینی ټایم سحر کې ګډان، په 10 بجو ټایم کې بیا چیلي ګډان، میخې، سنډاګان
نو اینی ټایم هغوی به په خوراکونو کې په غوښو کې به پراته وو. نو دا خو ظاهره خبره ده چې څوک ډېر زیات میټ یوز کوي دغه باډي ته به ډېر زیات پروټین راځي. د پروټین د بریک ډاون د وجې نه په باډي کې به یوریک اسید جوړیږي او دغه یوریک اسید د وجې نه بیا بیماري کریټ کوي ته موږ سوی ګاوټ. په دې ګاوټ کې دا چې کوم د غټه ګوتې د انسان په دې باندې دانه شاندې راخیږي هغه پړسیږي. ریسک فیکټر د کډنی سټون دپاره نور کم فیکټر دی چې هغه د خطرې علامات دي. داسې خلک چې هغه ډېر زیات مالګې نمکیات دا استعمالوي، مالګه ډېر زیات استعمالوي، های پروټین خوراکونه ډېر زیات استعمالوي، اوبیسټي ډېر زیات موټا دی، سم لکه د قالدرې غر دی بس سلولي او خان بابا دی بس ډېر زیات موټا شوی. دا هم ډېره خطرناکه بیماري ده. او اوبیسټي ته موږ داسې چې اټ از د مدر آف ډیزیز. دا موټاپن دا د بیمارۍ څه ده؟ مور ده. مطلب دا چې نور بیمارۍ ته پیدا کیږي. ډي هایډریشن یو انسان داسې دی چې خوراکونه کوي خو اوبه نه څښي، یا غریب چې ته په صحرا کې پروت دی یا چې ته په مورچه کې پروت دی یا بل څه مسله ده یا نور څه داسې یره ترخه ده، خو دې مطلب دا دی چې اوبه نه څښي، اوبه ورته نه میلاویږي. دې ته موږ څه وایو ډي هایډریشن. یا یې خېټه ډېره زیاته خرابوي بس ځي راځي او مکمل نچوړ شوی دی. هایپر پیراتایرایډ. هایپر پیراتایرایډ څه ته وایي؟ تاسو به چې د نوم اورېدلي پیراتایرایډ ګلینډ، دا یو ګلینډ دی، دا زموږ په دې نیک ریجن کې دلته موجود دی. کله ناکله داسې کار وشي چې دا پیراتایرایډ ګلینډ د هارمون د خپل لیول نه سیوا شي. نو چې کله دا هغه هارمون ته موږ وایي پیراتارمون، چې هغه هارمون کله سیوا شي نو دا هغه د بون ډي منرالایزیشن کوي. څه کوي؟ دغه دا اډوکې دی که نه، نو دا هارمون راشي د اډوکې ګرۍ را ګرۍ داسې او کیلشیم ته جدا کوي. نو چې کیلشیم د کله جدا کېږي نو هغه په بلډ کې بیا سیوا کېږي. چې کله بلډ کې سیوا شي نو هغه بلډ به ګردې ته راځي، نو په ګرده کې به ایکسټرا کیلشیم هغه به جمع کېږي او کاڼې به ترې جوړېږي. ځان ورته ټینګ کړه. اوس د کډنی سټون چې د چا په ګرده کې کاڼې شوي نو دغه علامات به څه وي؟ ته به کدي کور کې څوک شته داسې چې د ګردې مسله وي؟ پین ان ګروین ایریا، دا کوم ریجن چې دی دا کوم ځای کې موږ د پرتوغاښ تړو دغه ځای کې به درد تکلیف وي، بیلې په خېټه کې به درد وي، په دې ځایونو به درد وي. ناسیا زړه به ورته کچه کچه کېږي، نازیه به وله راځي، بیا به وله شازیه راځي که نه. چینجز ان وومیټنګ، بیا به الټې کوي. چینجز ان یورین کلر، د یورین چې کوم کلر دی هغه به بلیک وي، یورین به نارمل دغه کې نه وي. برننګ سنسیشن، چې کله دی ایک دی به سوځي، زور به اخلي. چیلز، یخني به پرې راځي. فیور، تبه به ته هم وي. اوس د چا د ګردو مسلې نه د لپاره موږ څنګه معلومو؟ پخوا خو به حکیمانو په نفس به لاس کېښود هلکه تا کې دا بیماري ده ښه، نو بیا به علاج وکړو. اوس خو ډاکټران ډېر سیوا شوي دي، پته هم نه لګي چې کوم ډاکټر ښه دی یا خراب دی. هغې دپاره موږ یورین ټیسټ کوو. ایک به په ټیسټ ټیوب کې راواخلي، دغه ټیسټونه به وکړو. هغې کې موږ دا معلومو چې یاره پروټین پکې څومره دي، یوریک اسید پکې څومره دي، کیلشیم، فاسفیټ، دا سودونه پکې موږ چیک اپ کوو. بل څه دی؟ یو الټراساؤنډ یو مشین دی، تاسو به چېرته کړي هم وي. په هغه الټراساؤنډ کې په هغه سکرین باندې موږ د خپل ابډامینل ایریا د دې یو سکیچ هلته په سکرین باندې راخلو، هغه موږ ته بیا په یو پیپر باندې شو کوي چې ستا په باډي کې څه ابنارملټي شته او که نشته. دا خبره کلیر شوه؟ الټراساؤنډ از ا مشین وچ ډیټیکټ کډنی سټون. دا الټراساؤنډ هغه مشین دی چې دا کډنی سټون ډیټیکټ کوي، معلوموي. علاج به څه کوي؟ د چا په ګرده کې کاڼي نو څه به کوي؟ سټک به پسې راخلې، کوداله به راخلې، څه چل به کوي؟ دا اوس سټک راغستی، اوس سړی ټکې را ټکې چې لکه دلته کاڼې دغه ماتومه، نو کاڼه به دې یا مات کړي یا نه، او سړی به دې ډیمیج کړي، بابا به دې ځای ته رسولي. اکثر په دې واینس کې داسې کېږي که نه، دا خاکو ماکو وال نه دي، هغه هسې دغه عبرت دپاره داسې کارونه کوي، هسې نه چې لکه دا ګني اخیسته که نه، هغه یو ګنۍ راغستي اوس یې ټکۍ را ټکوي، دنه زه ګوړه وباسم. ټریټمنټ، علاج به دی مور انټیک اف واټر، اوبه به ډېرې زیات استعمالوي، د ځان نه به مایع جوړې مایع. لکه چا معمولي داسې شګی کیلکولس وي نو اوبه به ډېرې کړي، انشاءالله پای کې به هغه لرې کېږي.
لیمن جوس په استعمال ځکه چې دا کرسټل فارمیشن دا پریوینټ کوي دا ختمي انټي بایوټکس کپرکس انفیکشن نو هغه د لپاره به انټي بایوټک میډیسن براخلي بلډ تینر او که وینه د ډیره ټینګي نه د لپاره به هپرین یا داسې میډیسن یوز کوي چې هغه ستاره بلډ نارمل تراولي او لیتوټریپسي بل علاج یې څه دی لیتوټریپسي بیا به ډاکټر له لاړ شي هغه ډاکټر به ستا په د ګرده کې چې کم کاڼې د په هغه کاڼې به په هغې به شیش راخلي په هغه به بمباري کوي څه به کوي لکه په هغې به بمبارمنټ کوي د څه بمباري به پرې کوي مزایل تمانچه ټوپک چریز څنګه چې دغه چریز بمباري پیو کی یا د پینډزي چې بل سایډ نه در کاڼې وباسي هغه څه دي هغه الټراساوند پای کې ډیفرنٹ ریز دي که نه لیتوټریپټر یو مشین دی هغه مشین کې چې کوم ریز دي هغه ډېر زیات د شواګانې هغه ډېر پاورفل وي هغه شواګانې هغې دپاره مختلفې طریقې دي هغې چې کوم سپیشلیسټ هغه پرې پوهېږي هغه کاڼې باندې شیش راواخلي او هغه ریز هغه ریډیشن په هغې باندې فوکس کړي نو هغه کاڼې هغه ریز دي د هغه سره ټکراویږي او کاڼې په مزه پاوډر فارم ته کنورټ کوي یا بله زور ورکړي یا خوا به گزار شي ښه دې پورې دا ټاپک خو کلیر شو او نیکسټ سیشن کې بیا زه ډسکس کوم رینل فیلیر دا اول ته موږ ډسکس کوو چې د ګردې کاڼې څنګه جوړیږي د دا وجوهات څه دي د دا علامات څه دي دې لپاره به ټیسټونه څه کې او علاج یې څه دی نو دا فارمیټ هم تیار کړو دا اوس یاد کې صحیح ده اټ از انف فار ټوډے